बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को ज़ेम स्तासु कोरबा फ़िदादिल और तासु द रवानो चारो प्रोग्राम परमख्तग नेख पनेगा गोरे दे प्रोग्राम की मुंग द खैबर पख्तूनख्वा सरा द कबायली सीमो सरा द पेखवर सरा तड़ली मुख्तलिफ़ो मौज़ूआतो अहाता को द खल्को स्तुंज़ी सदी मुश्किलात सदी हुकूमत और इंतज़ामिया स गामून पुरता कई स इकदामात कई पदे प्रोग्राम की मुंग खबरें को नन सबा यो गटा बीमारी डेंगी दा ख़ोरा शवे दा प पेखवर के द खैबर पख्तूनख्वा प नोरो सीमों के खसूसन प कबायली सीमों की हम डेरा ख़ोरा शवे दा द डेंगी माशी चिकुम दे दागे पहचान से दे दा सिंगा बीमारी दा दा द आम तबिना सिंगा मुख्तलिफ दा एहतियाती तदाबीर से दी इलाज से दे सिंगा मुंग जान बच कौले शू खपल कोर बच कौले शू और चम गावन बच कौले शू पदे टोल अड़खुन ब नन मुंग खबरें को मुसरन पर स्टूडियो के मिलमाने दी डॉक्टर शाइस्ता इलियास तासु द कबायली सीमो द पारा प्रोग्राम मैनेजर ये द वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम तासु तरा तक डेरा मनना जी। थैंक यू वेरी मच। मुंग बार बार जी डॉक्टर साहिबा पदे प्रोग्राम की खबरें को खल को तयो पोहा वर को शऊर वर को चे खलकू पे जनी चे आम तबके प टाइफाइड के या मलेरिया के या प डेंगी के सफ़रक दे तासु چې څنګه وای اول خو زه ډیره مهرباني ستاسو ادا کوم چې تاسو زموږ دلته موږ ته موقع راکړه چې زموږ د لاسه زموږ عوام ډایرکټلی اویر شي هغې ته دا خبر ورسي چې ډینګي به څنګه معلومو موږ ته به څنګه پته لګي او دین علاوه هغې خپل مخنیوي په ټایم وکړي او خپل ځان د دې وبا نه بچ کړي. ډینګي یو داسې مرض دی چې دا تاسو ته بار بار د پروګرامز کې دا کلیر شو چې دا یو وایرل ډیزیز دی نو چونکې دا وایرل ډیزیز دی نو د کووډ سره یا د هغه سره نور وایرل داسې ډیزیز چې کوم فلو ټایپ سمټمز ورکوي هغې په شانتې علامات دي کې هم راځي نو مونږ به داسې ووایو چې دا چونکې افیکټ کوي زیاتر زمونږ لیور افیکټ کوي لنګز افیکټ کوي داسې ارګنز چې کوم وایټل ارګنز دي نو هغه افیکټ کوي نو د دې علامات آلموسټ هغې په شانتې هي دي کې مونږ ته هیډیک کېږي سر دردې کېږي معده کې یا خېټه کې معده خو نه شو ویلی خو خېټه کې درد کېږي سترګو ګاټو شاته درد کېږي هډیک دونه زیاتې چې زموږ سترګو ګاټې درد کوي بنده باندې کپکپې راځي شیور پې راځي نو اکثر مونږ دا یو ټي آی سره مکس کوو چې دا کپکپې یعنی زموږ د میتیازو انفیکشن خو نه دی ځکه چې ای کوم دردم کېږي خېټه کې او داسې نو دا د دې غټ غټ علامات دي چې کم کې مونږ ته پته لګي چې مونږ تبه پې راځي یو دا دی چې اکیوټ دی په خپل ځان کې اکیوټ او کرونیک کې دا فرق چې اکیوټ एकदम راځي او एकदम زر ختمیږي زر راځي خو سیویری څنګه چې کووډ دی اور بل دا دی چې کرونیک وي نو هغه رو 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 راځي نو چې رو رو راځي خو هغې هم ټایم سره ختمیږي نو عدلته به دا مونږ ډایفاید سره ډفرینشیټ کوو نو دا اکیوټ دی په خپل ځان کې دا एकदम تبه راولي اور های ګریډ فیور 104 103 165 تبه راځي سو خو خیر نارمل تبه ده 102 103 104 زیاته های ګریډ فیور راولي دا ټول علامات چې چا کې وي نو ضروري خو نه ده چې د هغې به ډینګي وي جی چونکې مونږ یو دنیا ټوله دنیا مونږ صرف نه ټوله دنیا دی ټایم یو پینډیمک ښکار شوی دی اور هغه پینډیمک خپل جین ویریئنٹ کوي نو کله دا ابډومینل کرامپس ډایریا دا مونږه کووډ تم وړو نو کله مونږ سوچ کوو دا ډفرینشل ډایګنوسس په طب کې یو داسې دغه دی چې مریض راشي خپل هیسټري ورکړي نو ډاکټر خپل 3 ډفرینشل ډایګنوسس جوړ کړي چې دا کې دی شي یا دا کې دی شي یا دا کې دی شي یا دا کې دی شي هغه څه مونږ د هیسټري نه د مریض روباسو چې مریض کوم مونږ ته هیسټري راکړي اور سراونډینګ کې سره باندې انوایرمنٹ نه یعنی غیر چاپیر سره باندې هغې نه مونږ هغه روباسو بیا دې ته مونږ وایو سمټمز چې کوم مونږ ته مریض وایي هغې ته مونږ سمټمز وایو چې مریض تاسو وایي ماته تبه ده ماته شپې ټایم کې تبه کېږي ماته دا دې ته بیا مونږ هغې نه پس ساینس ته ځو ساینس مطلب چې کوم مونږ ته ښکاري یعنی که مونږ وګورو ټمپریچر که هغه ووایي چې زما تبه ده نو مونږ ورته ترمامیټر ولګو او ترمامیټر باندې تبه چیک کړو چې ترمامیټر ووایي چې تبه ده نو دې دا مطلب دی چې دا ساین پازیټیو شو بیا هغه چې وایي چې مونږ ته ابډومینل پین دی نو بیا مونږ یا ورته الټراساونډ وکړو یا ورته ټیسټونه وکړو هغې سره یا مونږ اول ټول ناول طریقه دا ده چې مونږ خېټې سره لاس سره چیک کړو لاس سره هغه کنفرم کوو چې آیا دا کم دی ابډومینل پین چې کم دی دې ته څنګه ټایپ پین دی کم پین دی کم ځای کې دی کم د ابډومین په کومه حصه کې دی کم کوادرنټ دی بیا هغې اکارډنګلی مونږ هغې ته ټریټمنټ ورکوو چې اوس ته د ډایګنوسس ولیکو چې اوس ته چونکې ستا ابډومینل پین دی نو الټراساونډ وکړه ایکس رے وکړه چیسټ پین دی نو ایکس رے وکړه یا ته بلډ ټیسټ وکړه یا څه نو هغې نه پس مونږ ساینس طرف ته وځو نو هغه بیا ډاکټر تشخیص وکړي هغې نه پس ډاکټر دریم سټپ دا دی چې ډاکټر هغې ته علاج ورکوي
according to signs, symptoms, environment or the doctor اگر ناست سره مریض د راتګ سره هغه ډاکټر هغه مطابقت سره خپل ریجن ټو ریجن یعنی په پاکستان کې دا دی په بل ملک کې دی شي دا چې کوم ډنګي وایرس دی اوس موږ سره په پاکستان کې بل ملک کې دا نشي کېدی بل هغه کې زموږ سره چې کوم سټرین په پاکستان کې دی یعنی هغه ډاکټر ته موږ ته دا معلومات وی اول نه چې دلته دا یو سټرین دی ای مطابق موږ هغه ته بیا ټریټمنټ ورکو ټریټمنټ تاسو ډاکټر صاحب مختلف مرحله ماحول تاسو ګوري تاسو د مریض هیستوري ګوري مختلف مرحلو نه راتیر شي بیا پته ولګي تشخیص وشي چې دا مریض چې کوم دی خدای مکا په ډینګي اخته دی خلک خدا کوي چې سیلف میډیکیشن کوي معمولی ته براله نو په خپل فیصلو کې چې زما ډینګي ده په خپل فیصلو کې زما ملیریا ده کور کې علاج شروع کی یا ځان ته ډریپونه ولګي یا چې کوم اتای ډاکټرز یا کمپاوډرانی په خپل علاقو کې کلو کې نو هغې نه علاج شروع دا رویه ټیک ده زما ایز ا ډاکټر مونږه پاکستان د ډاکټرز د کمیونټي لپاره ون اف د بلیسنګ اور بیسټ هغه د انډیا پاکستان ډېر ښه ډاکټرز اوسي کوم بهر یورپین کنټریز کې فردر بیا جابس کوي او دا اولنې طریقه خو چې کوم دا پریکټیسز دي دا پریکټیسز مونږ ته کنټرول کول دي خو چونکې ډېر ځایونو کې ډاکټرز اویلیبل نه دي لاکیلی انلکیلی چېرته کار نه کوي نور فیسیلیټیز داسې دي چې هغه تاسو دغه کوي هر کس غواړي چې هغه ښه لایف سټایل تیر کړي نو څنګه چې مونږ په خبر کې زیات ښه لایف سټایل دی بنسبت د نارت وزیرستان یا د ساوث وزیرستان هر یو کس غواړي زما بچې د بیکن هاوس ته سکول ته لاړ شي نو که دا یونیفارمټي په دې شینو کې راشي نو داسې به دا سټرکچر هم امپروو شي چونکې زمونږ د کنټري داسې ده چې داسې دا یونیفارمټي به ویت ټایم راځي نو اول زمونږ ښارونه سیچوریټ شي بیا د هغې نه پس هغه شاته راځو بیا واپس ډینګي ته خلک د ډینګي علاج چې کوم نن سبا کوي په دې کورونو کې په حجرو کې مونږ اکثر کتلی دي ډریپ ورته لګېدلی هلته رش یي کتارونه یي نن سبا څه صورتحال دی رش د مریضانو شته که نه ټمپریچر خو کم شو او ډینګي به هم ختمیږي که نه ستاسو دې ټایم کې ما نه دوه سوالونه یو ځای وکړه یو دا چې دا ډینګي به ختمیږي او که نه ډینګي خو خپل ټمپریچر باندې ډیفینیټلی هغه کوي چې کله 19 نه ټمپریچر ډاون طرف ته روان شي شاته ځله تاسو ته مونږ ویلو چې 20 to 23 یا 30 ډیګري ټمپریچر کې دا ایګز هیچ کېږي کم نه چې د ډینګي ماش یې هګۍ چې کم دی دا ماته شي او څنګه چې زموږ د هګۍ نه چرګ روزي نو داسې د دې هګۍ نه لاروې جوړه شي او لاروې نه بیا پیوپا جوړه شي او پیوپا نه بیا ماش یې جوړ شي اډلټ شي هغه او بیا هغه الوتیږي کله چې هغه الوتیږي هغې نه پس هم هغه ډینګي کې ضروري نه ده چې هغه د ډینګي وایرس هغې ته وي هغه ماشي ته نو کله چې دا هګۍ دي اول به زه دلته دا ډسکرایب کم دا هګۍ څنګه دغه کېږي هګۍ چې کمې دي نو دا هغه کنټینرو کې کم باندې چې بار بار مونږ اوبه اچو یعنی ګملو کې ټایرونو کې باران اوبه راځي اور هغه اوبه صفا پکاري دي یعنی هغه د سکلو یا صفا اوبه تاسو سوري هغه دغه کولی شئ نو دا د باراني اوبه شوې دا هغه ټینکی چې کوم کورونو کې دي او چېرته زموږ ډېرې علاقې دي هلته اوبه نشته نو خلکو سیف کړي منګي چاټي سټور کوي او هغې باندې پاس نه بار بار هغه اوبه مچي یعنی هغه ایګ داسې پاس ولاندې هغه کېږي هغه اوبه نو هغه ایګ بیسیکلی یو ګلو فارم کې ایګ وي تور کلر کی اور ډېر بنډل کی وي او د سایډ ته چپکاو وي ټیک فرست سټیج کې دا د سایډونو ته د کنټینر چپکاو وي هغه نیکډ آی سره دا د وړې داسې ګلو فارم کې تورې راونډ وي او د اوبو د پاسه دا لهر باندې وي نو که مونږه فرسټ څوک خپل زنانه کور والا چې کوم دی دا چاټی ډیلی چې کومه علاقه کې دا ډینګي دی هغوی دا چاټی ډیلی ګوري او دا هګۍ دی آیډنټیفای کړي نو هغه د پکار دی چې هغه اوبو کې دی ګوبر ولي صرف ولي څه هغه اوبه د څکلو د قابلیت نه آیل دی پې پاسن چې هغه ختم شي هغه هګۍ د ډسکارډ کړي هغه اوبه د ډسکارډ کړي چې هغه داسې ځای ته هغه اوبو ته راوچته کې واچي چې هغه وچی شي په وچ ځای کې دا سروایول نشي کولی ګملو کې دم چیک ساتي ګملې د سایډ نه پلانټس دی ګوري دغه چې کوم ځای کې دا باراني اوبو ډنډونه هغه کېږي هغې باندې دم چیک ساتي فرست سټیج یې دا خلک د مرغانو ته د کونترو منترو ته هم لوښو کې اوبه خلک دی ګوري کونترې اوبه ډیلی آی نسکي هغې باندې ډایرکټلی نور هم پرېوځي نو هغه چې کوم دی هغه د بیا هم کتلی کېږي ځکه چې د دې ایکسپرټیز چې کوم دی نه هغه خلک چونکې اویرنس سره به پوهېږي ایکسپرټیز جوړېدل د څه شي او د څه شي دا خو د هګۍ او د لاروې هغه خبره شوه هګۍ سټیج شو نو خلک به ماشي څنګه پیژني دې نه دوه نه درې ورځو کې بیا لاروې دغه شي لاروې بیا داسې ځوړندې وي د اوبو پسې دا د اوبو په ټپ او دا کنټینر مینس ته راشي آلموسټ دې لاروې سټیج کې دا پیدا کول لږ ډېر مونږ ته ګران شي لاروې پیوپې سټیج کې دا پیدا کول بیا ګران شي هګۍ چې یو ځل لاروې پیوپې ته وځي فرض کړه ټمپریچر مینټین کړي نو هغه بیا دی کې خو بیا دا ټول
پروسیجر چې د دې دا هچینګ نه والا د اگین والا د لاروی پیوپې پورې سټیج چې کم دی چې کم د اوبو د لاندې سټیج دی هغه سټیج د 7 to 8 ډیز دی بیا دې نه پس دا اډلټ شي اډلټ شي نو ماشه یا فیمیل شي یا میل شي اگین یا فیمیل شي یا میل شي چې کم میل شي هغه به نیکټر خوري هغه چرته پاڼې خوري چرته هغه طرف ته موومنټ کوي چرته چې پاڼه را هغه خوري چې کم میل دی چې کم فیمیل ماشه دی هغه باندې هغه غټ وي د عام ماشي نه غټ وي برګ وي د هغې په خو باندې تور اور سپین لاینز وي هغه چې کله تاسو چیچي نو هغه سیده نه کینی لکه که دا فلیټ سروس دی نو هغه داسې کینی د هغې دا شا به ټیل به اوچتی وي ټیک شوه دا دوه درې د هغې ډفرنسیشن پوینټس دي او بیا یو علاقې معلومې علاقې دي چې موږ ته پته ده چې دی سیمی اوربن علاقو کې به زیات اوربن سیمی اوربن علاقو کې به زیات ملاویږي اوربن مطلب هغه شهري علاقو چېرته چې اوبه صفا ډېرې ملاویږي بل سیمی اوربن چرته چې ناله ویړې اور دا شي نه پراپر نه دی جوړ اوبه صفا ملاویږي مثلا دا تکال شو د سپینه وړې شو یونیورسيټي ټاون سربند شو سپینه وړې اچینی دا سیمی اوربن علاقې دي نو هغه د علاقو کې د ته انوایرنمنت زیات ملاویږي ټمپریچر د پاکستان داسې دی چې هغه تر نومبر میډ پورې زموږ ټمپریچر به ډاون راځي نو میډ اف نومبر کې به دا فال راتک شروع دی ګراف په لاندې راتک شروع نو دا بیا مونږ ته دی یا خو به فرست سټیج کې دا رانیسو ښه دا سایکل چې کوم دی د دې د اگې اچولو اور دغه کول دا اوه ورځې سایکل دی نو که مونږ خپل اوه ورځو کې د اوبه ډسکارډ کوو یعنی کوم اوبه چاټۍ کې اچو اوه ورځو کې ډسکارډ کوو یا نوې اچو یا مونږ خپل چاټۍ هغه وارسه لا ململ کپړه به په خواخز واچوله چې مار ور نشي سبل څه ور نشي یا هغه چاټۍ هر څه ململ کپړې سره کلک کلک بندو نو بیا هم کدا دنه هم هچ کیږي دنه بالوتیږي نو پته به لګي نو دا بیا هچ کیږي نه نو کومه هغه طریقه خپل کو کنه نو بیا به دا مونږ سره دا به مونږ ته فائدې بل دا ماشه فرض کې 200 میټر نه زیات نزي 200 میټر نه چې دې زیات نزي کنه خپل خوراکه به علي او 200 میټر کې سراوندینګ کې به اوسي چې هغه ته هغه علاقې کې خوراکه ملاويږي نو دا به هغه کمیونټي کې زیات چرته چې دیله فیمیل چې کومه میل خو به نیکټر خوري نو هغه خو به مخکې لاړ شي ځکه چې هغه به پاڼې ماړې خوري خو چې کم بلډ والا دی دا اډلټ ماشه چې کم دی اوس د دې بیا ایج چې کم دی هغه اوه ورځې دی ټوټل 20 21 22 ډیز د دې څه د لاندې اوبو څه د پاس اوبو پاس اوبو چې کم دا 7 to 7 یا 10 ډیز لایف ایکسکیوز می د دې نو دا اوس دا زموږ د پاره سټیج شو صحیح دیکھې میل خو بلاړ شي دیکھې فیمیل اور میل دواړه هچو اور فیمیل باندې به اوس موږ نظر ساتو چې فیمیل فرض کې سراوندینګ کې یو ډنګي پیشنټ راغو چرته د دې زینا راغو چې هلته ډنګي وا هغه ډنګي و چې چلو دا هم ریسک دی چې هغه ډنګي ډیری نو دا بډیر شي چې دی به دا ډنګي چې کوم علاقې کې ډنګي کنټرول دی یا کم ډنګي پیشنټ ځان کور ساتي مچردانه کې موسپلې لګولي نو ډنګي به کمی د سره به د چیچ د پاره کسان کم شي نو چې د فرض کړه ماشه راشي اور دا کس اوچی شي یا خو باغه پیدایشي هی ډنګي وي دا هغه به پیدایشي هی دا ډنګي یا به انفیکټ شي یا به انفیکټ شي د کم انسان نه نو چې کم انسان نه انفیکشن د هغه علاقو کې به ریټ وی خو کم وي کم پیدایشي ډاکټر صاحب تاسو سره خو ماشاءالله ډېر ښه معلومات دي تاسو ډپارټمنټ حکومت یا انتظامیه خلکو د شعور د پاره د پوهې د پاره څه کوي دا چې کوم زه تاسو انفارمیشن در کوم ثانک یو ویری مچ دا مونږ حکومت هی کوي دا زه چې تاسو ته انفارمیشن در کوم دا زه د حکومت لکه دا هغه متاثره علاقې چې کوم دا هغه خلکو ته پته ده جی چې کوم علاقو کې ډنګي دی هغه ته خلکو ته ډنګي باره کې کافی معلومات شته هم زمونږ چې بای هغه خو مونږ دون لیټریټ نه یو انفارمیټیو هم نه یو بیا اډاپټیټیو هم نه یو بای نیچر مونږ یو کوم دومره تیزی سره اډاپټیشن نه کوي کنه نو مونږ ډېر سلو یو په اډاپټیشن کې نو خو هغه اډاپټیشن ډېر ټایم اخلي لګیا دی خلکو ته ډېر معلومات شته دی حکومت ګوره د علاقو کې تاسو کورونو سایډ ته هر چا کور لوګي رواني چې کلم لوګي از آیډنټیټي چې د علاقه کې دا ټیک اسه خو مونږ لوګي راونو نه کنه اسه خو لوګي نور سم کاز کولې شي یا چرته خدای ما کا کور کې مریض پیدا شي نو بیا د پته ولګي مریض نو تاسو ته انفارمیشن شته دی چې شته نو ود انفارمیشن هر یو کس بیا اویرنس اور هغه سټیج نتیر شي چې کوم باندې داغه پوهه راځي ٹھیک نو هغه مطلب چې اوس لوګي دي چرته چې لوګي دی حکومت دا لګیا دی کوي مونږه 7 ډے سرکل باندې لوګي لګیا کړی دي چې کوم علاقو کې دا هاي دغه کمشنر انوالو دی ډي سي انوالو دی اي سي انوالو دی هیلث ډپارټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ دا یو ډپارټمنټ پبلک هیلث انجینیرینګ ډپارټمنټ یو وش محکمې دي چې په دې کې انوالو ټول پټوله سی اس میټینګ کوي چیف سیکرټری زمونږه هفته کې یو ځل لړنګي میټینګ لګیا کړی دی مونږ راغواړي مونږ اپډیټ ورکو مونږ هاسپټل ټول انټیکټ دي ډنګي سرویسز انټیکټ دي ریفرل سیستم انټیکټ دی هر شی انټیکټ دی
और हर शे कार रोان दे, हर सतह बाندې کار روان دي. څه معلومات لرئ دنه مچر سپری کو مچردانیانې مو ورکړي دي، خلکو ته اویرنس پمفلیټ ورکړي دي، ماسکس چې کوم هایلی ډنس علاقې دي په جماعتونو کې خطبه کې لګیا دي، د جماعتونو مخې ته پمفلیټ سي ایخي دي، جماعتونو کې دنه چې خلک راشي له پمفلیټ ورکو کور په کورم پمفلیټ سي ورکړي، مچردانې مو ورکړي دي، چاټو باری کې خبر شته زموږ ایل ایچ ډبلیو پروګرام په فول سټرنث باندې سره د ملیریا پروګرام سره د نور پروګرام سره د ډبلیو ایس ایس پی دا زی علاقه کې وبګوري لګیا دي، کور په کور زی بهر زی. نو مطلب دا مونږ کسان راځي، نو مطلب دا ټو اینڈ فرو خلکو ته پته لګي. اوس خلک دی اډاپټیشن صحیح ستاسو ماښام ټایم کې اور سهار ټایم کې ډپارټمنټ خو چا کرا دا سهار د اذان نه پس نشیتلې دی چې سهار مونځ ته راځي، نو پکار دی چې دا خلک چې سهار مونځ ته فول سلیوز کپړې واچي چې ماشي ته کم ځای ملاو شي، لاسونو باندې موسپیلو لګي، مخ باندې موسپیل داسې لږ شم ته لګي، خپو باندې چې کم ځای ښکاري موسپیلو لګي، فول کپړې چې اسلام کې خو دغه ده چې فول کپړې واچو ځان چې څومره به ماشي ته کورډ ایریا کمه ملاویږي دومره به رسک کمیږي. د هر شي مونږ رسک اینډ میټیګیشن کوو کنه چې رسک څنګه او میټیګیټ کوو به څنګه کم نه کم رسک به څنګه ورکو چې څومره علاقې ته کم ډینګي پیشنټس وي علاقه محفوظه ده، څومره علاقې کې سپری خلک په ټایم کوي هغه علاقه محفوظه ده، څومره علاقې کې خلکو خپلې چاټۍ کورډ اوبه کورډ بهر ګندګي ده، ستاسو کور بهر ګندګي ده ټیک شو زما ذمہواري ده د صفائی کولو ما ونه کړه دغه خو نقصان خو تاسو سره کنه تاسو یو کې. خو اکثر په دې کلو کې او هغه ایریاز کې چې کوم تاسو لکه ذکر هم وکړو ماشومان اکثر بهر لوبې کوي، مطلب هغه چې کوم لباس استعمال هم تاسو پته ده ماشومان هم متاثره کېدای شي کنه. زه تاسو مونږ ګرمیانو کې اکثر کې ما مونږ وګورو کدل ته مونږ دا ماشومان خو پرې ریدل ته مینی ماینرز ته لاړ شي چا تم لاړ شي، نو دا بنیانونو ټایپ کمیسونه ان شي دي، نو د ماشو په سیزن کې دا کمیسونه ان شي بهشکه چې ګرمي ډیره دا فیشن هم پکار دی هر څه پکار دی، لیکن مونږ ته ډون ډسک ټایم کې زمونږ دا اوربنایزد خلک چې کم خاریه والا خلک دي هغه هم دا ماشومان ته ټین ټاپ سي ور چولی دي، شارټ سي ورته چولی وي، مونږ اچو لاندې نه مونږ ساک سره کور کړي نه یا مونږ بهر او دا ماشومان خاص د مازیګر د اذان نه پس دی باروزی تر مخه مزانه لوبې کوي. نو کومه دا وګورو دا خو تاسو نان اوربنایزد ماشومان یادوي، خاریه ماشومان وګوره دی ټین ټاپ سره چولی دي، بیا کم مور خاریه کې پاسی او موسپیلم لګي چې ټین ټاپ یې چولې اوس موسپیلو لګوم، نو هو ټین ټاپ ما چوي فول سلیوز شرټس واچوي ګرمي دا نره واچوي فول سلیوز شرټ واچوي یا بیا موسپیلو لګوي او ماشوم ټرین کې دا خو ډاکټر صاحب دا خو ټول احتیاطي تدابیر شو، غټو ته سکول پکار دي ماشومان ته سکول پکار دي، کوم چې مریض دی چاته چې ډینګي وایرس لګېدلی دی هغه به خوراک څه کوي، نور به څه احتیاطي تدابیر کوي؟ یو خو د جالي خبرو شوه د مچردانې خبرو شوه، خوراک به هغه څه کوي؟ ډېر ښایسته کوېسچن مو کو بیکاز مونږ ګورې زمونږ کار ایز ا مینیجر زمونږ پریونشن کې زیات کار مونږ وایو چې ونشي او چې وشي بیا به څه کوي، نو مونږ هغې ته هم انټیکټ سیسټم خو برابر کړی، زمونږ سپیشلیسټان شته، زمونږ ټرین سټاف شته دی هغه یې ورکوي دا سیسټم. اوس دا به د دوو قسم سټیجز نه تېرېږي، هاسپټل کې نیوټریشنلیسټ موجود دي هغوی به ورته پروګرام ورکوي چې ته په دې پروګرام کې روټۍ وخورې، کم هاسپټلز کې دي دا ټرشي کیر کې اکثر کې نیوټریشن پروګرام نیوټریشنلیسټ موجود دي، هاسپټل کې پهله خو سپیشلیسټ ته به لاړ شي به د بلډ ټیسټ وکړي، بلډ ټیسټ کې مونږ ټولو نه ضروري ټیسټ اول به د پازیټیویټي او نیګیټیویټي کم چې ډفرینشیلز وکړي چې آیا دا ډینګي دی هم که نه، ځکه چې ډینګي کې یو ډېره خاص خبره ده کووډ کې او ډینګي کې دا د کووډ وینه کلا کوي، ترومبوسس کوي، مونږ وایو چې هارټ اټیکس ډینګي وینه نری کوي، اور اوس که تاسو داسې دوایي خورئ چې هغه کووډ کې کم ډیسپرین خورئ اور هغه تاسو ته وي ډینګي اور هغه وخورئ نو تاسو خو وینه نور هم نری نقصان کوي. ډېره مننه ډاکټر شایسته الیاس پروګرام مینیجر ویکټر کنټرول پروګرام برای زه مسله کتونکو ډاکټر صاحب سره ډېر زیات معلومات دي، ماته د زیات سوالونو موقع هم میلاو نه شوه او زموږ کوشش هم دا دی چې تاسو ته پوهه درکو، شعور درکو. هر کار د حکومت نه، هر کار د انتظامیه نه، هر کار د ډاکټر هم نه، د ډاکټر کار هله مخې ته راځي چې کله بیماری راشي بیماری نه به ځان څنګه بچ کوئ دا ستاسو خپله ذمہواري ده، احتیاطي تدابیر کول دي ځان بچ کول دي. د الله په امان.